بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ اوس بدر مقام باندې ولاړ یو، کوم ځای کې چې د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې اولنی غټ جنګ بدر شوی و. دا هغه مقام دی چې دې ځای کې جنګ بدر شوی و. او دا کوم سپین بلډینګ د جومات چې تاسو ښکاري، دا هغه ځای دی چې کوم د نبي علیه السلام دپاره کومه چبوتره کوم سفر چې دی هغه جوړ شو چې نبي علیه السلام پکې ناست و او د جنګ کمانډ یې کوه. عریش ورته ویل کېږي. دې باندې اوس دا بهترین جومات جوړ شوی، مسجد عریش ورته وایي. او دا نور علاقه چې ده دا د جنګ بدر میدان وښکته، دا ښکته چې کوم هوار علاقه تاسو ته ښکاري، چې ښکاري دا د جنګ میدانو دی. هغه سایډ باندې کافرانو، دا د مسلمانانو سایډ و. او هغلته یو غر دی، د هغه اوسپنه دی، جبل الملایکه ورته وایي. او کومې فرښتې چې د مسلمانانو د امداد دپاره الله تعالی رالېږلي وي، نو هغه په دغه ځای باندې داسې دې طرف راغلي. هغې له به ورځو بیا چې هغې له هم ورځو انشاءالله. خو دلته کې دې ځای کې یو ګړه اوس نشته دی، اوس یې ورانه کړې ده. هغه کوم کافران چې مرداران شو، اویا کسان کافران مرداران شوي، هغې دلته کې یو ګړه چنده هغه یو کنده و، هغې ته یې ور اچولي وو او بیا ټول په هغې کې پراته وو. نو ممکنه ده چې د څه وجوهاتو په بنا باندې زمونږ خلک خو اکثر داسې بدعت وغیره کوي، نو د هغې د وجې نه ممکنه ده چې هغې اوس لرې کړي. خو دې ځای کې مخکې یو ګړه وه، هغې کې هغه ځای چې کوم ابو جهل دی او دا کوم مرداران شوي هغه ټول پکې پراته وو. نبي علیه السلام ورته خبرې کړې وي. نو دا هغه مقام دی چې کوم کې د مسلمانانو د کافرانو اولنۍ معرکه جنګي بدر چې دی